یزکیهم. درې کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به رب ذوالجلال د دوی سره خبرې نه کوي، انتهایی ناراضه وي. ولا یزکیهم، او نه به د ګناهونو نه پاکوي. او یو روایت کې داسې دي ولا ینظر الیهم، رب ذوالجلال به دوی نه دومره خفوي چې ګوري به ورته نه. او په دغه ورځ باندې د نجات یو لار ده چې رب ذوالجلال در باندې د کرم د شفقت نظر وکړي. نو د ټول خلقو توجه به رب ذوالجلال ته چې کله به فیصله کیږي د جنت او د نجات. خو درې کسان داسې دي چې دې ته به رب ذوالجلال ګوري نه، انتهایی خفه وي. ولهم عذاب علیم، او دغه درو کسانو لپاره په ډېر دردناک عذاب هم تیار شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا حدیث مبارک فرمایلو، صحابه انتهایی توجه کې ناس چې دا درې کسان به کم خلګي، آیا مونږ خو پکې شامل نه یو چرته؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل شیخ زانی، یو هغه بوډا چې زناکار وي. په بوډاتوب کې د انسان هغه طاقتونه صلاحیتونه کم شوي وي، ختم شوي وي. زنا یو مستقل داسې ګناه ده چې د دې لپاره طاقت پکار دی، صلاحیت پکار دی، صحت پکار دی، تندرستیا پکار ده. دا ټول اسباب ختم شوي دي او په دې عمر کې دا بوډا زنا کوي. نو رب ذوالجلال به د سره بالکل د شفقت په نظر معامله نه کوي. مفسرین لیکلي دي اور محدثین هم چې څه مطلب چې نه ګوري. نو چې نه ګوري نو معلومیږي دا چې الله خو خفه دی، خو دا هم ذهن ته راځي چې د ده د جهنم فیصله مو نه کړي، ځکه توجه به نه کوي. نه ګوري به ورته په حالت د غضب کې، انتهایی به ناراضه، سخته معامله به ورسره کوي. نو پای کې اولنې کس دی شیخ زانی، بوډا زناکار. دویم وملک کذاب، هغه بادشاہ سربراه چې انتهایی دروغجن وي، قوم سره د دروغ وعده کوي. مشر دی خپل ماتحت سره د دروغ وعده کوي. د قوم سردار دی د خپل اهل او عیال سره ماتحت سره د دروغ وعده کوي. زبرداسته حکم، زبرداسته حکم، قوم گمراه کی، قوم پته مې چې او حضرت پد سے گئی، بیا اسم نه کوي. دسه قسم سربراه او لیډر چې قوم سره د دروغ وعده کوي او دروغ وي هر ټیم، رب ذوالجلال به د سره په حالت د رحم کلام نه کوي، په حالت د غضب کې به وسره ملاويږي. دریم وعائل متکبر، هغه فقیر انسان غریب چې متکبر وي، ځان ډېر لوی ګڼي. تکبر د پاره ظاهري اسباب وي، انسان سره مال دولت وي، شان شوکت وي، گاڑی وي، بنگله وي، اسباب وي، صحت وي، ځواني وي، خایس وي، دا د تکبر اسباب هم دي. نو دی فقیر سره کو وګوري نو نه مال شته، نه دولت شته، نه عہده شته، او بیا هم متکبر د ځان لوی ګڼي. تکبر معنی دا ده چې د حق نه انکار کوي او خلق سپک ګڼي. دا فلانې پکې لاچار راوستی دی، زما حیثیت ته دا رارسي نه، د ده دومره اوقات نشته. دا قسم خبرو کولو والا د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا او د آخرت د تمام انبیاء او د تمام مخلوق سردار دی. صحابه سره په د مسجد نبوي کې پاغه کچا خوره باندې ناست، اعلی سړی چې وسنګ د نبی علیہ السلام سره ملاقات کېدو، ادنا انسان به سره مکه شان ناست. تلاش نن د یو لیډر نه ټایم واخلا، یو 15 منټه د تعالی وخت درکې کو نه درکې، ظاهري عہده د وسره چې مرګ راتلو سره ختم شي.
او څه وخت پس د همدې ټایم ختم شي راکوشي د کرسۍ نه دوه خبرې د سره نه کوي متکبر تکبر یو داسې یو بد صفت دی د ځوانو ځانو سردار حدیث قدسی کې فرمایي چې رب ذوالجلال فرمایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری لویواله رب ذوالجلال فرمایي زما جامه ده تکبر الله فرمایي زما